دا یو کس سوال کړی دی چې زیان نوم دا کې خودل څنګه دی د معنی څه ده. ګوره دا لفظ چې کوم دی په لغت عرب او په لغت فارسی دواړو کې مستعمل دی، او په دواړو لغتونو کې تلفظ او د معنی په اعتبار سره ډیر لوی فرق موجود دی. د فارسی په زبان کې دا لفظ په کسری د ز سره او په زبر د یا سره په فتحې د یا سره بغیر د تشدید نه د استعماليږي، یعنی په یا باندې شد نه وي، یعنی زیان لفظ. نو زیان لفظ کشي زا یا الف نون زیان چې په زا باندې لاندې کسره وي او یا د پاسه چې کوم دی زبر وي خو بغیر د تشدید نه، شد پې نه وي، نو زیان. نو دې معنی ده ضرر، نقصان او خساره. دغه تلفظ او دغه معنی اعتبار سره دا نوم کې خودل دا ټیک نه دی. البته په لغت عرب کې دا استعمالیږي زیان، یعنی د ز په زبر سره فتحې سره او په یا باندې زبر خو سره د تشدید نه زیان. دا د زینون مستعمل له دا غینه مشتق دی. نو بیا چې کوم دی زینون معنی زینت، نو دا زیان چې کوم دی د دې معنی بشي مزین او د زینت والا. نو دغه لغت او دغه تلفظ او معنی په اعتبار سره دا ټیک دی، دا کې خوده شي دا نوم